بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول دوستان بخی. دوستانو نن یو ځل بیا ستاسو ورور اسامه منظور د اردو ډیزاینر کورس په څلورم نمبر ویډیو سره حاضر یم. دوستانو ان شاء الله موږ نن زده کړه کوو چې موږ به په خپل پوسټر کې لیکي به څنګه اډ کوو. نو موږ نن سٹارټ اخلو د اډ ټیکسټ نه. دوستانو تاسو په دې ټاپ باندې کتئ شي اردو او دا موږ سره د انګلیش. نو اردو نه مراد دلته کې مونږه اردو لیکي کولای شو او دغه رنګ مونږ سره دلته کې د انګلیش نه مراد مونږ دلته کې انګلیش لیکي کولای شو. مثال په تور باندې دلته کې اردو کې زه لیکم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا رنګ دوستانو مونږ سره دلته کې په دې لاین کې اعراب لیکل شوی دی. اعراب مطلب دا مثال په تور باندې یو مرګره ویل غواړي چې زه د السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ یعنی د دې د پاسه زه زبر زیر پیش دا وغیره په لګوم نو هغه په د دې نه هم لګولی شي. یعنی مثال په تور باندې زه دلته کې لیکم سین د پاسه زه شد راولم یعنی اسا. دا رنګ د سین د پاسه زه زبر راولم اسا لامو. بیا دا رنګ د میم د پاسه زه پیش راولم. نو په دې باندې تاسو دلته کې اعراب لګولی شئ. دا رنګ موږ سره لاندې بله بټن د سپیک د په دې سپیک باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو دا به تاسو ډایرکټ دلته کې د ګوګل وایس ته راولي. نو چونکې دلته کې ما سره نن د انټرنیټ کنیکشن مسله ده نو ګوګل ما ته وایي چې ټیپ ټو ټرای اگین ته دوباره کوشش وکړه. نو چې څنګه هم تاسو سره انټرنیټ کنیکشن وي تاسو په سپیک باندې کلیک کوئ تاسو بیا چې دلته کې کوم ډایلاګ باکس تاسو ته کولو شي نو هلته کې تاسو چې څه قسمه وایس کولی شئ یعنی څه قسم الفاظ تاسو وایي که هغه په اردو کې وي که هغه په انګلیش کې وي هغه به دلته کې ډایرکټ لیکل کیږي. دا موږ سره د اردو کیبورډ بټن. اردو کیبورډ بټن نه مراد یعنی موږ سره ډایرکټ د اردو ډیزاینر ایپ چې کوم کیبورډ دی هغه موږ سره دلته کې شو کیږي. دا موږ سره د رومن ټو اردو بټن. د رومن ټو اردو بټن نه مراد مثال په تور باندې یو مرګره دی هغه لیکي په انګلیش کې کوي خو هغه لیکل په انګلیش کې کوي خو د هغه مراد اردو زبان وي یعنی لیکي په انګلیش کې الفاظو کې وي خو هغه زبان هغه په اردو کې وي. یعنی مثال په تور باندې تاسو سره څنګه دلته کې لیکل شوي دي آپ کیسے ہے. دغه رنګ د لیکل خو موږ ته په انګلیش کې ښکاري خو زبان موږ سره دلته کې اردو استعمال شوی دی. نو مثال په تور باندې زه دلته کې لیکم میں ٹھیک ہوں. څنګه چې ما دلته کې دا مې ټیک هو ولیکل په دې تبدیل کرے باندې کله زه کلیک کم دا موږ سره ډایرکټ اردو ته واړېږي. چونکې ما سره د انټرنیټ مسله ده نو دا به دلته کې ډایرکټ اردو ته واړېږي. تاسو دا خپله ټرای کولی شئ. دا رنګ موږ سره لاندې دی د کلیر آپشن. کلیر آپشن نه مراد مثال دلته کې چې موږ څه قسمه لیکي کړي هغه به موږ سره ختم شي. یعنی کلیر باندې زه کلیک کوم نو دلته کې ما ته وایي چې شور یې په دې لیکلو کټ کولو سره نو زه چې یس وهم دا به ډایرکټ دې ځنه کلیر شي. دا رنګ دوستانو موږ سره بل بټن دی د شاعري. شاعري بټن باندې کله چې زه کلیک کم دا ما ډایرکټ شاعرۍ ته بوځي. یعنی دلته کې چې څه قسم شاعري لیکل اډ شوې ده په دې اردو ډیزاینر کې هغه تاسو دې ځنه راخیستی شئ. تاسو به دلته کې په دې ټاپ باندې کتئ شئ دا مختلف ټیکس دي پیار محبت جدائی غم درد بې وفا. مثال په تور باندې زه دلته کې په دې پیار باندې کلیک کوم په دې ټیک باندې دا رنګ تاسو مختلف دا شاعري کتئ شئ. مثال په تور باندې دې نه زه یو شاعري اخلم دا یو. نو کله چې زه په دې باندې کلیک کم دا به ډایرکټ ما سره دلته کې ایډ شي. ډایرکټ ما سره دلته کې هغه لیکل ایډ شو. نو دا رنګ موږ سره بله بټن ده ایډ ټو پیپر یعنی چې دا کوم لیکي موږ دلته کړې ده دا ډایرکټ په هغه پیج باندې ایډ شي.
دا رنګ دوستانو دا لیکي موږ سره بای ډیفالت سلیکټډ ده. نو دلته کې موږ سره د دې مختلف آپشن موږ سره کولو شوي. کله چې دا زه ان سلیکټ کم د دې هغه آپشن ختم شي، کله چې دا زه سلیکټ کم دوباره موږ سره دلته کې هغه آپشن راشي. ان شاء الله په دې باندې به زه بل ویډیو جوړوم چې موږ د دې سایز څنګه غټو، د دې باندې موږ سټروک څنګه اخلو، شیډو به څنګه په دې باندې راولو. نو مختلف دغه رنګ دې کې به ډیزاین موږ کوو. نو ان شاء الله دا به زه تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې ښیم. تر نوي ویډیو تر راتلو پورې زما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.